کوم کسان چې بهر ملک ته ځي د هغو لپاره د خوشحالۍ خبر ځکه حکومت چې دی په قانون کې یو پیره بیا چینجینګ راوستی دی. خو د هغې کسانو دپاره چې کم خلیج ممالک ته ځي، کم چې یورپ او دغې ملکونو ته ځي، نو د هغې کسانو دپاره نه دی، د هغو دپاره قانون چې دی دا لاګو دی. نو دا ویډیو معلوماتي او د مسافرو دپاره تاسو ویډیو رالی مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته رسي، ځکه زیاتر مسافر د دې نه نه خبر، نو هغو ته بیا له دې نه غټه مشکله چې ده دا جوړه شي. یا کوم کسان په بهر ملک کې دي، نو د هغو لپاره هم لازم دي چې هغه دا واوري داسې نه چې سبا ورځې تاسو ته له دې نه مشکله چې دا جوړه شي. تاسو خو به اورېدلي د سافت سکل سرټیفیکیټ، ځینې کسانو خو دا خبره چې دا نه ګڼله، نو هغه سافت سکل سرټیفیکیټ چې دی دا یې خو اوس لازم کړی دی چې تاسو بهر ملک ته ځئ، نو تاسو به سافت سکل سرټیفیکیټ چې دی دا به ځان له جوړوئ. نو کم کسان چې یورپ او دغې ملکونو ته ځي او د کار په ویزه باندې ځي، نو د هغو لپاره دا لازم دی چې هغو به ځانه سافت سکل سرټیفیکیټ چې دی دا به جوړوي. د هغو لپاره په قانون کې چې دی لا بدلي نه ده راغلي، هغو به سافت سکل سرټیفیکیټ جوړوي. خو کم چې ځي خلیج ممالکو ته، نو هغو له یو پیره بیا ټایم ورکړی دی، یوه میاشت ټایم ورکړی دی چې یوه میاشت پس چې دی دا قانون به دوباره چې دی دا به شروع کېږي چې د کومو کسانو سره دغه سافت سکل سرټیفیکیټ نه و، نو هغه بهر ملک ته نشي تللی. نو په سافت سکل سرټیفیکیټ باندې چې دی په دې باندې موږ ویډیو کړې چې سافت سکل سرټیفیکیټ چې دی دا څنګه جوړېږي. تاسو په کور دننه دغه سرټیفیکیټ چې دی ځان له جوړولی شئ، په خپل موبایل، لیپټاپ، کمپیوټر باندې ښه په اسانو سره ځان له جوړولی شئ. خو چې د کومو کسانو تعلیم یې، د دې نه مخکې موږ تاسو ته وویلو چې د کومو کسانو تعلیم نه وي، حکومت اوس کوشش دا کوي چې هغه کسان بهر ملک ته لاړ نه شي، ځکه دا سافت سکل سرټیفیکیټ چې دی دا هم تعلیم غواړي، خو ځینې کسان یې په پیسو باندې جوړوي. دغه شانتې بل ټریننګ دی، نو د هغه چې دی په هغې کې د هم کمپیوټر ته کښېنوي، نو هغې ته به په خپله کښېنې، نو ځینې کسان هغه په پیسو باندې پاس کړي. نو تعلیم چې دی دی په هر ځای کې اوس لازم کړی دی. بل لا چې سافت سکل سرټیفیکیټ چې دی دا تاسو د اوس نه ځان له جوړ کړئ، داسې نه چې سبا ورځې تاسو ته مشکله جوړ شي. او کم کسان چې په بهر ملک کې دي هغه هم ځان له جوړ کړي، داسې نه چې سبا ورځې بیا ستاسو نه دغه سرټیفیکیټ چې دی دا غواړي. او کم کسان چې په بهر ملک کې دي نو هغه هم کوشش کوي چې خپلې ویزې ختمې نه کړي، که نه دلته کې چې دی اوس په دې باندې غټه مشکله چې دا جوړه کړې ده چې تاسو ته سرټیفیکیټ هم کړي دي او ځای په ځای چې دی ستاسو نه ټریننګ الي، نو په هغې باندې دنیا روپۍ چې دی دا خرچه کېږي. نو که دویم پیر باندې ته بیا وایې چې زه به ځانه بله ویزه وکړم، نو په هغې ګوره غټه خرچه چې دی دا راځي. نو سافت سکل سرټیفیکیټ کې چې دی یو میاشت ټایم ورکړی دی، د 1 مارچ نه چې دی دا به دوباره شروع کېږي.